اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت یقینا دوی دلخراشی و کیسه وشولی واش لوزان تنگی کی شهید ارشد اوبل شهید عارف حسین څاغه څلور کالو د بعد خونی ته روان و و دوی نونی و دوا زمان هغه ته انتظار و تاسې به هغه بچی او تصویران لیدلی وي چې هغه کوم انتظار کې انشاءالله هغه ویډیو به تاسې وکښئ چې هغوی کوم فریاد دی اواز دی مو ګیله هغه قاتل نه دی چې هغه لاس کې توپک خلي دا مظلوم قتل کوي مو د هغه تکفیري برګیډ په باره کې خبرې کوو چې هغه کله ستین نه د جهاد فتواونه ورکوي کله سدې نه ورکوي کله پیرکیوم نه کله پېښور نه کله کوهاټ نه کله قطر نه یو تکفیري دی هغه ناست دی شیعه او کافر فتواونه واجب القتل کله د جنازو دمکی ورکوي چې تاسې به جنازې وکړئ تاسې به دا وکړئ موجوده څه وشوله د تاسې ولیدله ټیک دی هر شو دپاره مقدسات مهم دي اسلام کې بتانو ته هم زیاړې جایز نه دي اول په کار خو دا وه چې د غوټ کې کوم کنزل کړي وو صحابهو حوالې سره ام المؤمنین بیبي عایشه حوالې سره په کار خو دا دی چې علماو سره د مشران اهل سنت ملکر د شیعه علماو سره مشران سره ملکر یو رای حل څه ښه سنګینه سزا ورته میلاو شي جیل ته لاړ شي په دې ځای ته ډایرکټ روډ بان بلاک و هغه ویډیو چې دی سوشل میډیا ته واچوئ او هغه ور دوره زیات وکړئ چې هغه سره مجرم و غیر مجرم منځ کې فرق نشي اوس دا وړ کې چې قطر نه راغی دي څه جرم و ویرې د دوه بچي یتیمان که دوی د نونې یتیمان کندیشون ارشد او خپل ریګ راوړله آیا تاسو ته دا پته نشته چې که چیرې تاسې معلومات کې علما اهل سنت نه ځنه ښه کسان هغوی دا وویل چې نه په کار دی د ریسرچ وجې دغه شي چې دا وړ کې ویلي جذبې کې راغله اول تاسې وکړئ که تاسې نه خبر سه سوشل میډیا ټولو هغه نه خبر یا نه خبر سه د چی د سوشل میډیا صرف که یو فیسبوک نه خبر وي دا سپیس باندې دوی جمع کېدله هغه طرف هغه زیاړې کې دغه طرف دا جذبې کې راوستلو تاسو ته پته شته چې امام کاظم علیه السلام ته هغه ملعون څه کومې زیاړې کړي دي څه وام امام ته کوم نسبت ورکړی چې مووینه یې وروخوټوله تاسو ته پته شته چې هغوی څه دی هغه ملعون امام زمان علیه السلام ته کومې زیاړې کړي دي کوم کنځلې کړي دي تاسو ته پته شته چې د امام مهدي علیه السلام کومه مقدس پاکیزه مور دی بیبي نرجس سلام الله علیها هغه شان کې هغه کوم ګټې الفاظ استعمال کړي دي که دا سوشل میډیا ته راشي بیا به څه وي داسې څه دی مثلا توازن برقرار که چې کوم تا سره مقدس دي ما سره هغه نه زیات مقدس دي زه ائمه معصومین منم زه بیبیانو ته احترام قایل یم مو څه دی وړې بیبي حوالې سره کوم توهین یو ملعون یو خنزیر سعودي عرب نه وکړلو مو نه دی ویلي چې مثلا ایدي بدلې کې سني د ته میلوشي قاتل کوي مو نه دی ویلي چې سني کافر مو نه دی ویلي چې سني واجب القتل مو نه دی ویلي چې لیارې کې د ته کوم سني رسي ویله نه مو کار مغه سره دی په کار دی هغه د جیل ته لاړ شي هغه ته د سزا میلو شي هغه ته د فقه جعفریه مطابق فقه امام ابو حنیفه مطابق کړی سزا ورته میلو شي د مولا حسین خواږي لور ته کوم اهانت وشول یا موږ بل ولا شو موږ ټولو نه دی ویلي چې سني کافر یا سني واجب القتل دا ټکي مو استعمالوای نه شو موږ ته فقه اجازه نه ورکوي او ته د فقه اجازه درکوي چې مثلا ایوه تان بدلې کې ته روډو ته روزي شیعه کافر شیعه واجب القتل شیعه خلاف جهاد واجب ایتو سوشل میډیا کې څه د کلیپونه پراته دي دغه یوې 2 هفتو نه مخکې دا پروګرام شروع دی چې باقاعده ایتو کشر جوړی او الفاظ دغه دي چې هیله ورته ونه کړي یو ګروپ ورته جوړ کړئ په مختلفو ځایو کې ولوئ دا ایتو سې اډیو کلیپونه موجود دي دا چا وجې نه دا هغه تکفیري برګیډ وجې نه ظاهر اوس شیعه واجب القتل شیعه کافر دي خو دا خبره به مد نظر ساتوئ چې دغو سره تاسې یو رای حل ته نشو رسېدی هغه علماو څه تاسې کې مثلا ښه خبره کوي د اتحاد بین المسلمین هغه ته منافق نه ویلی شي هغه څه دی مثلا حاشیه نشین کېدلی شي هغه خبره څه دی دب کېږي هغه کس تاسو لپاره مهم دی چې هغه شیعه ته کفیر نه وي مجلسي بزرګوار ته زیاړې کوي امام خمیني ته زیاړې کوي مراجع و فقهاو ته زیاړې کوي یا نوره کنزل کوي یا واجب القتل فتواوانې لګوي البته دا خبره به زه درته وکړم چې موږ دپاره قرآن مجید کې شته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین
څه شیو دپاره د پیغام دی څه مه خفه کیږئ ما سستیر ولې ما حزن ما غم تاسې اعلونی که چیرې تاسې مؤمنانو نن تشیع الحمدلله جنډه امریکې کې اوچاته شوله د علي ولی الله آواز نن امریکا کې شته یورپ کې شته دی تشیع ډېر تیزی سره روان دی تشیع په دغو دوو فتواونو باندې دب نشي کیدی کمزوری نشي کیدی خو زه یو رای حل درته ښیم رای حل دغه دی څه کینو یو ځای هغه علما په ځای د داسې سوشل میډیا کې فتوا ورکوي یو ځای کینې په ځای د داسې مشرې فتوا ورکوي د واجب القتل یو ځای کینوی څه بله مور زوی باندې بوره نشي بله خور ورور باندې وریاره نشي او وړه بچی هغه پلار نه یتیمه نشي لکه کوم د بېګا و بله ورځې دا کوم کارونه وشول دا چا نه دي کړي داسې اسرائیلو نه یهودیان نه دي راغلي د امریکا نه عیسایان نه دي راغلي یورپ نه دي راغلي دا چاینا نه چاینیز نه دي راغلي دا همدغه ځي والا مسلمان چې هغه دماغو ته دا ورچولی دي برین واش یې دغه کړی دی چې شیا کافر دی شیا قاتل کو شیا وړلوی شیا مړ کوی خو یاد وساتئ دا فتواوې دي نه مخکې شوي دي شام کې وشو نورو ځایو کې وشو الحمدلله تشیع نن حشي نه راووتلو نن اوبر کرایا ہے زه یو بیا التماس کوم حکومت نه هم چې سوشل میډیا حوالې سره د خپل کردار وښیي او چا څه دی مثلا امام زمان توهین کړی دی بیبي نرجس سلام الله علیها امام موسی کاظم هغه دا فورا گرفتار شي هغه نه دی اف آی آر کارت شي سره د دا کس چا کړی دی او سره د هغه څه سنیپر سره شلوزان تنګي کې یو ایمو ارشد شهید کړلو یو هغه نه علاوه مثلا عارف حسین شهید کړی دی معلوم دی تنګي کې هغه منګال پرته دي خروټي پرته دي دا تاسې کلیپونه موجود دي چې هغوی اعتراف کوي چې دا کار مو وکړلو دا قاتل مو کړی دی د قاتل اعتراف کوي او دغه باندې تاسو ته سوچ پکار دی حکومت ته پکار دی سوچ وکړي هغه ورباندې چې دا علاقه امن ته محتاج دی دا علاقه ترقۍ ته محتاج دی دا علاقه څه دی ورورولۍ ته محتاج دی دا علاقه انسانیت ته محتاج دی نن شیعه سنی نه هټ کر پکار دی پښتونوالي بنیاد باندې کم از کم سوچ وکړه چې دغې علاقې کې اوسېدل دي زندګۍ کول دي حق پکار دی حقداري ته میلاو شي سزا چې کوم تعین دی هغه پکار دی وشي بیا یو ورې زه د شهداو خلخانې ته تعزیت پیش کوم سره د ترې منګل شهدا چې انشاءالله دا وینه مظلومه وینه تاله شوې دی ان الله عزیز ذو انتقام خدای زورور دی هغه بیا انتقام خلی امام زمان ته مو منتقم آل محمد نه یایو انشاءالله لکه څنګه حسین وینه تاله شوه یو وخت شو پیدا شولو چې هغه انتقام واخیستلو دغې وینې به انتقام خیستلی شي و دغې وینې سزا به دغو مجرمانو ته میلویږي او ډېرې سختې سره به ته میلویږي او پروردګار به دنیا و آخرت کې رسوا و ذلیل کوي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین